بیکونو کې زمونږ پیسې وي، موبایلونه ول تقریبا 12-13 लाख روپۍ وي او په دې کې زمرود کاڼی او تقریبا 14-15 लाख. پولیسو موږ نه پیسې واخیستې، کله یې وروسته کوز کړو سړي موبایل نه اوچته. اوس موبایل رابطه هر څه ختم کړي دي. هم حدی کس خو نارې نه وای د پینډې او د منډي موټ. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। आज हम आपको एक ऐसे अफ़गान ख़ानदान से मिलाते हैं जो वतन वापसी के लिए पंजाब से पेशावर आया था और पेशावर से उन्होंने तोरखम के रास्ते वापस अफ़गानिस्तान जाना था, लेकिन उन्हें रास्ते में लूट लिया गया। ये लुटेरे कोई और नहीं बल्कि कानून के रखवाले थे। रही सही कसर उस गाड़ी के ड्राइवर और कंडक्टर ने पूरी कर दी जिसमें बैठकर वो पंजाब से पेशावर आ रहे थे। इनसे पुलिस ने कितनी रकम लूटी और वो गाड़ी वाला कितने लाखों रुपए मालियत का सामान इनसे लेकर फ़रार हुआ, जो अब देने से इनकारी है। ये तमाम तफसीलात हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, हमारे साथ रहिए। ज़मानो में अब्दुल गयूर दा द प्लान में अमीर जान दा मंगा तकरीबन शपगो काल ना कार को ډیر کم عمر کې من کار ته وته مخکې د خلکو مزدوري کوله چې چا سره پتنخوا او چا سره هم کوم د لن ټیم کې من خپل کاروبار شروع کو د سپورتس کاروبار هم کو شولټون هم جوړول او فوټبالونه هم لګل افغانستان ته او پاکستان پیښور ته مرالېګل چې کله موږ حساب کتاب سره د ماجرو کله وستل شروع سل تم کورنۍ چکنو کو موږ لار کې را روانو د 1 تاریخ باندې کله اډې ته موږ راورسېدلو چې د سیالکوټ لارې اډې ته هلته د پیښور گاډي نه پیدا کېدل او د پینډۍ گاډي کې کله کې ناسېدلې دلته یو پښتون چې هغه موږ سره سامان هم کېښودو ټیکټ یې هم راته وکړې د سیالکوټ نه گاډی را روان شو کله منډي موټ کې موږ کوسو او دا کم کلینډر او سامان موږ سره سیالکوټ کې ښودا روانو پیښور ته په چوټۍ باندې 2 نیمې میاشتې په هغې بیکونو کې زمونږ پیسې وي، موبایلونه ول تقریبا 12-13 लाख روپۍ وي او په دې کې زمرود کاڼی او تقریبا 14-15 लाख دا هر څه ورکوي ول. خو کله موږ د منډي موټ ګاډي کې کله بکسه کې کېناستېدو چې موږ کله پولیسو کوز کړو موږ نه پوښتنې مختنې کولې خو ګاډی روان سو او سامان په ګاډي کې پاتې سو. زما خپل لاس موبایل یې واخیستو، پولیسو موږ نه پیسې واخیستې، کله یې وروسته کوز کړو سړي موبایل نه اوچته او پېښور ته راغلو. زموږ هر څه په بیکونو کې هغه سړي وړي دي، زاید نوم ده او اوس موږ ته جمیل چوک ښودلی او د سامان په هغه کې کوز کړی وم تارو جبه کې چې اوس موبایل رابطه هر څه ختم کړي دي او معلومات یې نشته. د ګاډي کپړې سم کړه رابطه وکړه، هغه اول رمبر یې نه راکول، یو چتونه اوچت یې کړو، هغه د بیا راته ویلې دا یې لمبر دغه لمبر هم میلاو کړو، هغه یې غلط راکړه. دومزري کالم وکړو، بدتمیزي وکړه او ویلې بیا که څه کولی سې وایي هغه وکړه. خو چېرته موږ بیا د ډریور لمبر یې راکړو، ډریور ته هم زنګ ووهو، ډریور وایي هغه خو یو سوارلی کس و چې زه یې نه پېژنم، هغه عام حدي کس و. عام حدي کس خو نارې نه وایي د پینډۍ او د منډي موټ او چې څنګه منیجر یې راته وایي د زاید نامه ده او ډریور یې نه پېژني، دون سامان یې څنګه کوزو. افغانستان ته موږ دلته چیکن کړی ده او زموږ ټوله فیملي روانه ده چې زموږ پیسې میسې او هر څه موږ په بیکو کې موږ په کور کې یو سم نه کېښودل، دلته حالات خراب ول چې هغه پیسې کمې کرایه وه او څه د کور څه سامان هم اخیستو، هغه پیسې په بیکو کې لاړې. موږ د کاروبار لپاره جمع کړې موږ چې هلته ویلې یا یو هوټل جوړ کړو او یا څه نور روزګار ورباندې برابر کړو چې زموږ افغانستان ته ځو خو موږ سره پیسې نشته، کم د کاروبار پیسې وي هغه خو خلکو ویوړې او زموږ فی الحال حالات ډېر زیات خراب دي او زموږ حکومت نه دغه مطالبه ده چې زموږ سامان بیرته واپس کړي.